د امریکای یو اخبار د نیویارک ټایم هغه یو عجیبه داوا کړې ده جی. هغه داوا دا کړې ده چې د ایران کم سابقه صدر وکنه نو هغه د موساد د امریکا او د اسرائیل ایجنټو امریکا او اسرائیل ته انفارمیشن چې کوم دی د ایران سابقه صدر ورکول. د کم تصویر چې لړی تاسو له سکرین باندې ښکاری جی د نوم د صدر محمود احمد نژاد. نیویارک ټایم حیران کن داوا کړې ده. نیویارک ټایم مطابق د ایران سابقه صدر محمود احمد نژاد کوم چې تاسو له سکرین باندې ښکاری دا د امریکا او د اسرائیل ایجنټ او پر رژیم چینج کې د امریکا او د اسرائیل مرګره او د پدې کې یو اهم کردار هم او د هم دغه رژیم چینج حصہ وا د موساد سره رابطه کې هم او د موساد سربرا سره د ملاقات هم شوی. یا ایران کې رژیم چینج د پارا صدر محمود احمد نژاد دوباره اقتدار کې راوستو د پارا امریکا او اسرائیل کوششونه کول چون کې دا سابقه صدر دی. امریکا او اسرائیل غوښتل چې د یو ځل بیا په اقتدار کې راشي نو موږ له بدا لار هر څه آسان شي. یو خو بده موږ له انټرنل معلومات راکړي او بل بده دا غي د حملو نه بچ کېدو سره اډرز هم ورکړي. لکه غي غوښتل چې د دا وخت په اقتدار کې نو دا سابقه صدر دی. دا وخت په حکومت کې سو عہده نه ودا اوس خو 2022 نه امریکا او ایران چې کوم دی امریکا او اسرائیل چې کوم دی په ایران پسې لګي 2022 نه او 2022 نه امریکا او اسرائیل غواړي چې دا سړی چې کوم دی د ایران په اقتدار کې راولي. خو چون کې د سو زله ایران حکومت د الیکشن نه لری کو چې ته الیکشن د لپاره الیجیبل نه خمخ کې اورېږي. اسرائیل او امریکا غوښتل چې د په اقتدار کې راشي. هنګری کې باقاعده صدر محمود احمد نژاد یو پروګرام تر اغوسته شوی دی. هنګری والا د راغوسته او هنګری کې یو پروګرام او د غي د حکومتي او پروګرام چې د انویټیشن ورکړو د دې د پاره انویټیشن ورکړو چې د التا د موساد چې کم سربرا دی موساد د اسرائیل انټيليجنس اداره د لکه څنګه چې د پاکستان ISI ده نو دغه رنګ د اسرائیل موساد نو د چې کله هنګری ته تلو دا سړی د ایران سابقه صدر نو الته په هنګری کې د ملاقات چې کوم دی د موساد سربرا سره شوی او جی اسرائیل د ټوله خرچې برداشت کړي وي. یعنی هنګری ته چې دغه پروګرام ته تلو نو الته د سټي او د لارې خرچه چې کومه هغه اسرائیل برداشت کړي و هغه د اسرائیل په خرچه باندې وای دی تلو. دا څوک خبره کوي دا نیویارک ټایم دا داوا کړی دا غوړي دا زره ځان نیم لګیا. نیویارک ټایم چې کوم دی دا د نیویارک د امریکا یو غټ اخبار دی. دینه علاوه وای اسرائیلی موساد د سره ډیرو موکو باندې ملاقات شوی دی. یعنی د اسرائیل چې کومه خفیه ایجنسی ده نو د سره په ډیرو موکو باندې ملاقات شوی دی. اسرائیلی اخبار هم د دې خبره داوا کړې ده. اسرائیلی اخبار وایي چې رژیم چینج شروعات 2022 نه شو او 2022 نه دا سړی 2022 نه مخکې د موساد سره په رابطه کې او موساد او امریکا غوښتل چې د ایران په اقتدار کې راشي نو موږ ته بدلار را یا د جنگ کول یا د هر څه لګ آسان شي. نو دا سړی چې کوم دی د هغه ریالټي د دې حقیقت اخر امریکای او اسرائیل ښکارا کړی دی. او بل چې کله اوس امریکا په ایران حمله کړې و په کم کې چې د ایران سپریم لیډر وفات شوی نو هغه کې هم د محفوظ مقام ته وي موساد والا منتقل کړو. لکه دومره پورا معلومات چې کوم د نیویارک ټایم باندې د حواله سره شیر شوی دی جی. خیر د دې حواله سره کتاو سره اپډیټس وینو کمنټ کولې